قبر کې به له ما او تا سره څه کېږي؟ تا دا سوچ وهلی ده چې زکندن به مو څنګه وي او ساه به مو څنګه خیږي؟ یو وخت تا په خپل ګریوان کې دا سوچ وهلی ده د بدعمله انسان څخه به ساه په داسې سختي سره به وځي لکه د ژوندون حیوان څخه چې په ژوندون چمړه ځینې باسي. د خلکو دا سوچ ده چې کلمه مو وویله بس خلاص شو، نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه زکات ورکوي، نه حج کوي. دوی دا سوچ ده چې مسلمان یم بس خلاص یم. داسې نه ده. او د زکندن وروسته به په قبر کې څه کوو؟ دا سوچ دی وهلی ده. په یخ کې ګرم هیټر به درته چلېدی، هغه درڅخه پاته کېږي. په ګرمي کې ایسي درته چلیږي، هغه هم درڅخه پاته کېږي. په کم کور کې چې ته اوسې، په کمه کمره کې، په کمه بنګله کې، په کم موټر کې چې ته ګرځې، دا ټول درڅخه پاته کېږي. دا ستا مال و دولت به ټول درڅخه پاته سي، خالي لاس به له دې دنیا څخه ځې. نو اوس هم وخت سته، الله جل جلاله ته په سجده سه عبادت شروع کړه، نیکي کوه.